أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقكم صفة جرت عليه للتعظيم والتعليم ويحتمل التقييد والتوزيه إن خص الخطاب بالمشركين وأريد بالرب أعم من الرب الحقيقي والآلهة التي يسمونها أربابا. ربكم دا موصوف ته او الذي خلقكم دا موصول سله صفت تا توای صفت دا صفت جرت علیه دا جاری شوه ده پر ربکم باندې پر خپل موصوف باندې لتعظیم د صد پر د تعظیم دفع که خطاب پر ربکم کې افسه ټولو ډلو تشدري واړو نو الذي خلقكم دا بصفت مادحه صفت پوهیږه خبره ځکه چې ټول ډلو ته خطاب شولو نو ښکاره خبره ده چې ټول ډلې په دې باندې پوه دي چې الله خالق ته ها بیا هم الذي خلقكم نو دا د څه لپاره خالص د مدح او د تعظیم د لپاره د الله د عظمت ښکاره کولو د لپاره چې ګوره ستاسو سده خالق والتعلیل او د سده پاره ده د تعلیل لپاره د اعبدو کم حکم ده د هغه حکم دویم علت ته اشاره شوله یو تربیت ته او بل خلق ته ها زکه چې کم دینه عبادت وکي چې تاسو ایجاد کړي ده پیدا کړی یې معنی وجود در کړی ده بیا ستاسو تربیت کړي دي مان ستاسو وجود له بقا ور کړي ده نو دغه دواړو تقاضا وجود درکو بیا د وجود باقی فری خو دلو دا تقاضا او مقتضی دي چې عبادت بس صرف داغو ويحتمل التقييد او احتمال فکده تقييد مشته احتمال بکی والتوزیه او د توزیه مشته کله ان خص الخطاب بالمشركين کدا خطاب چا پورې خاص یا ایها الناس خطاب صرف مشرکین تش او رب عام کومنګ رب حقیقی ته هم او هغه خدایانو ته هم چې دی ورته ارباب وای دی ورته نو یا ایها الناس اے مشرکان او عبدو عبادت او کې ربکم د داسې رب د داسې چې پیدا کړی یې تاسو او د داسې اربابونه چې هغه خالقین نه دي تاسو هغه خو ارباب دي تاسو ورته رب وای خو خالقین هو نه دي کنه نو رب عام شلو کاغه معبود حقیقی الله تعالی او کده دی خدایانی او په الذی خلقکم سره تقید راغی چې نه هغه رب چې ور سره خالقوم دی نه خو صرف الله تعالی دی نه احتمال د تقید او د توضیح هم لري که خطاب خاص شي مشرکانو پورې اور اريد بالرب اعم او د رب نعام معنا واغسلی شي چې هغه رب حقیقی دی والالهه التي وهغه خدایان یسمونها ارباب نو یا صفت معلله شو او یا صفت مقیده شو پوهیږئ والخلق ایجاد الشیء على تقدیر خلق الیکیږي فسب یو شی موجود والخفا اندازه باندې پس باندې اے د خلق نمخ کی تقدیر ده ها پوهیږئ لکه ته یو کار کې ته ورګه په لک سوچ کو مالک اندازه اخلم پوهیږئ لګ حساب کتاب کوم پښتو کې مونږ داسې وایو به برابروم ها نو الله چې دا سوره سيزونه موجود کړی دي نو د دې ټولو مخ کې الله تعالی تقدیرم ده ها دا ټول مخ کې مقدر او اندازه وها واستواء او ایجاد شی على استواء یو شی موجود ول د تقدیر او د استواء د برابر والی سره پوهیږئ چې ګډ وډنه او اصل کې خپل معنی چې دا په اعتبار د لغت سره نافذ تقدیر دی څه دی د خلق معنی څه تقدیر یو شی برابر ول اندازه کول یقال عرب کی ویل کیږي خلقا نعلا خلقا سپلې پیدا کړل نه اذا قدرها چې کله سکی
اندازه څه مطلب وسواها بالمقیاس وګوره د خلق په معنا کې چې کوم ټکی راستلی او تقدیر او استوا نه غیر اوستل اذا قدرها وسواها بالمقیاس آلة المساوات ښه آلة القياس پوهیږئ د دې سره خپل قالبی ها خپل په اک قالب باندې دا سپلای سکی برابر کی نو دغه وخت کې وی خلقا اي قدر النعل وسواها والذین او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې هغه ستاسو نه مخکې دي ها ستاسو نه متناول دا شامل له دا والذین من قبلکم چاته شامل له کل ما هر هغه ستا يتقدم الانسان چې هغه د انسان نه مخکې دغه من قبلکم راغی کنه نو دا قبلیت افی سیب عام دی او دا تقدم عام دی که تقدم ذاتی او که تقدم زمانی ها او ذات کی تقدم دی یا زمان کی ما تا گوره ستا وجود پچا موقوف دی نو اغستان مقدم دی فتقدم ذاتی سره ها ویگه او چه کم سیز بانی افی سیب ستا وجود سنه دی موقوف نه دی خو صرف ستانه مخکې زمان کې راغلی دی نو دا تقدم زمانی دی پیسه پوهېږه به خبره ما نو متناول دا آیات کریمه شامل لی کل ما هر هغه څه ته یتقدم الانسان چې د انسان نه مخکې دی بذات مخکې او بز ذات څه مطلب اے ما يتوقف علیه وجوده په کوم څیز باندې چې د انسان وجود موقوف دی نو تاسو ویلي موقوف علیه مقدم ذاتنی او موقوف مؤخر ذاتنی پوهېږئ به خبره او منصوب افی سیب والذین من قبلکم دا څه دی منصوب دی نو نسب خو اثر دی نو دا اثر دا چاو کو مؤثر سده نتا توای معطوف علی الضمیر المنصوب دا په ضمیر منصوبه باندې معطوف کم ضمیر منصوبه کم چې په خلقکم کې ده خلقکم کم مفعول به دا منصوب نو والذین من قبلکم هم تاسو پوه شئ والجمله اخرجت مخرج المقرر عندهم افسب الذي خلقكم والذين من قبلكم دا خلقكم جمله ده کنه خلق فعل ضمیر ده هو فاعل كم معطوف عليه والذين من قبلكم دا ټوله نو دا ټوله جمله شوله کنه افسب نو دا جمله چې راوړې دا افسب نو دا یې سره راوړې ده صفت راوړې یا صله راوړې سره راوړې صفتم دے سلام دا پوئیگا بخبرم نما تا گوره تا چه اپی سیب دا موصوف نرستو صفت راوڑی نو دا وضاحت تفار راوڑی یا سل راوڑی دا وضاحت تفار نو دا مخاطب تا دا مخی نا معلوم ہے نو تا زکی سلی پا شکل راوڑی زکی دا صفت پا شکل اے استا غرص پی دا موصول وضاحت تے کنا او د موصوف وضاحت ته وضاحت پکړه کې چې دا سیز هغه ته معلوم نه هغه ته واضح سیز مخې ته کو نو اوس په پیدا شي نه پوهیږي نو آیا دا خبره چې دی کفار او د مشرکان ته خطاب شي نو آیا دا دې ته معلومه و چې الله زمون خالق دی الله زمونږه چې په دې سره د ربکم سره شي وضاحت راشي نه پوهیږي الذي موصول لیکن او موصول نسوک مراد ذات اللہ تعالی نو اللہ تعالی تعارف الذي خلقكم والذين من قبلكم بدی جملے سره چې تکه چاته مشرکان ہوتا نو آیا دیتا دا خبر دا مخینا معلوم دا پوئیگی ندی وائی والجملة اخرجت مخرج المقرر دا جمله راوڑلی شوی دا پزید دا سیس چی کم سیس ثابت تے ہندہم دا دی اے دا اللہ خالقیت دا دی پا نزبان ثابت و افی سیب اللہ خالق
تسلیمو اما لاعترافهم به یا خود اقرار کړی دی چې الله خالق دی ها کما قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم کته تاسو کې د دین من خلقهم دی چا پیدا کړي ليقولن خامها دی به وای الله یعنی خلقهم الله دی چا پیدا کړي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله نه پوهیږي نو د خلقکم د پاره دا ډوم بیا آیات راوړو او الذین من قبلکم د پاره نه پوهیږي د دې صورت کې حفیظ سیو دا جمله راغلی دا مقتضى الظاهر اے ظاهر چې څنګه تقاضا کوله اکشان او یا بداسی او کو فی السب او لتمکنهم من العلم به یا د دې قدرتو د الله په خالقیت باندې د علم ها اے د دې علم او پووا د الله په الکه څنګه و به ادنا نظر چې لک سوچ کړه په خپل ورته فتح لګیدلې و چې الله تعالی سره نو حفیظ صاحب دا خبره بیا مقرره نه ده خو مونږ نازل کړله په منزله د مقرره باندې ویږه خبره وقرئ من قبلکم حفیظ صاحب یو قراءت کې من په ځای سره راغلی نو والذین به یو موصول شي من به بل موصول شي نو تا توای علی اقحام الموصول الثاني بین الاول وصلته دا دویم موصول نه دی حفیظ صاحب دا من دا به زائد کو د موصول اول او داغه ده سلی فمس کی او سره بار وای زائد کو تاکید دا وسشي تاکید الګه داسې چرته شوی دی کما اقحم جرير في قوله یا تیم عدي لا ابلكما وګوره جرير اقحام کړي دی زیادت کړي دی په دې قول کې چې یا تیم افي سیب داړم به تیم مضاف ته عدی ته او منس کې بکی بل تیم مقحم او زائد راغلی دی ها خپل درته وایي کما اقحم جرير في قوله نو څه زیادتې کړی دی تیمن الثانیه دا دویم تیم نه دی بین الاول په من د اول تیم کې و بین ما او په من د هغه سیس کې اضیف الیه چې دا تیم ورته مضاف ته چې هغه عدی دی پوه پېښولې لعلکم تتقون لعلکم افی سیبو دیده تا گوره لعل دا وضع ده دا اغا سیز دا پارا چی کم سیز متوقعوی سوی نافی سیب چی متوقعی کنا نو اغا شی با یاستا خوخی چیره دا متوقع کار دی اوشی ها ایا بتی تیریگی یا بتی مکروح بی ها نکه دغه متوقع محبوب نو ترجی ورتوائی سو ورتوائی او کنه دغه مکروح واستانا خوخو نو بیا ورته اشفاق وائی سو ورتوائی متوقع کم سستویلی کیگی چی داغه وجود او عدم دواره ایکی دیشی موجود شي کیدی شي موجود نشي محبوب سي ته یو تمه لري کیدی شي موجود شي کیدی شي مکروه شي دې ته یریږي خدای چې موجود بشي که موجود بنشي ناپیس سیبو دا توقع د هغه چا ناراضي چې هغه ته د معال او د انجام او د راتلونکي وخت پته نه چې هغه جاهل سي نو توقع سره جهل څه دی لازم دی کنه او دلته خدا کلام دا الله تعالی د طرفنا لعلکم تتقون راغلی نو تاسو محشی لیکي چې توقع فی سب کله د متکلم د طرف نه خو کله ده او کله ده مخاطب نم الهو کویږي نو دا خبره نشي کولای چې دلته توقع خامخا د متکلم د ذات الله تعالی د طرف نه دی بیا خو جهل راځي نه توقع د چا د طرف نه نګوره عبارت توس حال من الضمیر دا حال له چانه کم ضمیر په اعبدو کې چې کوم ضمیر دی انتم ها کانه قال اعبدوا ربکم د خپل رب سره کې څنګه عبادت کې پدا سه حال کې راجینا را لعله فی سبن شاده په خپل حقیقت سره نشي دغه کوله بیا خو حال صحیح کیږي نه
نو څه مطلب په داسې حال کې راجین حافظ صاحب چې ستاسو به تمئ او ستاسو به سي امید وي د دې خبرې به ستاسو امید ساتئ ان تنخرطوا چې تاسو ننوځئ فی سلک متقین د متقیانو په مزي کې دې پورې پوه شولې اعبدوا ربکم د خپل رب څوک په داسې حال کې راجین دا راجین د لعلکم معنا شوله ها لکه لعله انشاء ده او انشاء حالو لکه د کوم شي مضمون چې خپل موجود نه هغه بل شي د پاره نشي ثابتوله لکه بل شي د پاره ثبوت افسه دا به خپل ثبوت غواړي چې دا شی خپل سي ان تنخرطوا چې تاسو داخل شئ پیسل کې په مزید چا کې دا پیسه متقین پسې بل ټکی راوړو الفائزین بالهدى والفلاح الفائزین دا دې د پاره راوړو لا پیسه چې عبادت ځان لګران کار دی او دا غي د پاره غایه سو خودله تقوا نه هغه دا غي نه ګران کار دی نو عبادت پیسه نشو آسان نشو کړ او غایه خدا سي هیڅ فکاری چې دا کار په آسان شي کنه نوی تاسو عبادت کوي دې لپاره دا تم ور سره ساتي چې تقوا سره حاصل نه عبادت نه هو تقوا ځان لګرانه ده نو دا خو غایه داسې شی شول چې هغه د مغیانم څه شول مشکل شو نه دی وای چې نه تقوا دا ته ګران ښکاری خو په منځ کې متقی هغه دی الفائزین بالهدى والفلاح چې دته دو خوشاله ملاويږي دنیا کې هدایت او آخرت کې المستوجبین لجوار الله دا هدایت او فلاح پسو کې دا وستا د پاره پیسب د خدای جوار راولي اے پښتو کې تبه د خدای مقرب شي د خدای خاص کس پشي نو څه مطلب بندگی کوا 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 آخر کې به د خدای مقرب شي پیسب دنیا کې چې د چا بندگی کوي د چا خدمت کوي ماغه ته نږدې شي کنه شي نو دک شان کوا کوا نه سب شي نبه به الله تنبیه ورکړل په دې سره چې علا ان التقوى منتهى درجات السالکین چې کوم سړی سالک ته پوهیږي داغه په درجو کې پیسه منتها او اخري حد سره تقوا ده او تقوا څه ته ویل کیږي او هو تبرؤ من كل شيء سوى الله الى الله تعالی پیسه د هر شي نه بیدار کېدل چاته الله تعالی د هر شي نه بیدار شي او چا طرف ته وان العابد او تنبیه ورکړل پیسه په دې ټکی باندې هم چې عبادت کوونکی ته مناسب ادا ده الله یختر به عبادته چې په خپل عبادت غرور نه کوي چې راشه زخه سوکیم ها نا ويكون ذا خوف ورجاء دی بد عبادت سره سره یریږي او تم به هم ساتي یریږي او تم به كما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعون ربهم خوفا وطمعا يرجون رحمته ويخافون يدعون ربهم دخل رب سکی عبادت کی خوفا من حال کونهم خائفین وطامع او بل آیات کے راضی يرجون ويخافون افی سے چرتا خوف مخکشی چرتا طمع اینه چرتا رحمت مخکی شوی دی رجای چرتا د لومبي آیات کې خوف مخکی شوی دی پوهیږي نبی صاحب چا د پاره خوف ضروری او چا د پاره امید چا کی چې صلاحیت او قوت د ګناه ډیر دی نو داغه د پاره خوف مقدم نوجوان د پاره پوهیږي او چې چا کی دغه کم شنه بیا رجا بډاګانو د پاره کنه ای خو ګناه کولای نشي نبل طرف ته خو بیا ورځي به نو اغي له امید او تمه دا ورلري کته